السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم د یوټیوب د کورس نن دویمه ویډیو ده. په لومړنۍ ویډیو کې تاسو له ما طریقه ښولې وه چې یوټیوب چینل به څنګه جوړوئ، جیمیل به څنګه جوړوئ، بیا به هغه جیمیل باندې یوټیوب چینل څنګه جوړوئ. نن ویډیو کې به تاسو له زه د یوټیوب څه امپورټنټ سیټینګونه ښیم چې کله تاسو نوی چینل جوړ کړئ هغې کې به کم سیټینګونه کوئ، یا که ستاسو زوړ چینل هم وي نو هغې کې دا سیټینګونه کول ضروري دي. هغې نه علاوه به تاسو له زه د یوټیوب چې کم تاسو جیمیل پرون جوړ کړی پرونۍ ویډیو کې، مطلب لومړنۍ ویډیو کې چې کم جیمیل مونږ جوړ کړی او به مونږ سکې ورکوو څنګه، په هغې باندې به مونږ 2 سټپ ویریفیکیشن څنګه لګوو، مطلب چې څوک رانه یوټیوب چینل هیک نه کړي، به مونږ هیکینګ نه څنګه بچ کوو. نو ویډیو مکمل وګورئ. تاسو سره په سکرین باندې دا چینل ما پرون جوړ کړی دی، وګورئ په لومړنۍ ویډیو کې جنید خان افیشل نوم باندې دا وګورئ یور چینل ته چې زه لاړ شم نو دا بالکل خالي دی، دې کې هیڅ ویډیو نشته. نو ټول نه پهله خو زه تاسو له طریقه ښیم چې تاسو به خپل جیمیل څنګه سکې ورکوئ، مطلب چې څوک یې دلته هیک نه کړي. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره به ضرور شریکوئ چې کله هم تاسو که موبایل یوز کوئ او که لیپټاپ یوز کوئ، تاسو چې کله په براوزر کې ګوګل کروم کې کله تاسو خپل جیمیل کولاو کوئ، دا اوس ما هغه جیمیل کولاو کړی کوم جیمیل باندې چې مطلب زما یوټیوب چینل دی، دا جیمیل ما کولاو کړی دا دی. تاسو به اوس راشئ اکاونټ ته، دا اکاونټ تاسو له ښکاري اکاونټ ته به راشئ. دې ځای کې به تاسو له زه اوس طریقه ښیم چې تاسو به څنګه خپل چینل خپل جیمیل سکې ورکوئ چې څوک یې هیک نه کړي. پرسنل انفارمیشن دی دا، ورپسې راشئ سیکیورټي ده، سیکیورټي کې به تاسو ښکته راشئ. دلته به تاسو له ښکاري 2 سټپ ویریفیکیشن دا چې کوم دی دا به پې آن کوئ، زما په دې آن دی. وګورئ دا په دې تاسو کلیک کوئ، ستاسو په هغې به آف وي، دا به تاسو په دې کلیک کوئ. چې څنګه پې کلیک کوئ د خپل چې ستاسو کوم دغه وي د هغې پاسورډ به ورکوئ، چې کوم د ستاسو مطلب جیمیل وي هغې پاسورډ به ورکوئ او نیکسټ به ورکوئ. دا ځکه پاسورډ غواړي مطلب چې بل څوک خو نه دي اومته آیا که نه، پاسورډ به درنه غواړي ځکه. دلته اوس 2 سټپ ویریفیکیشن زما په دې آن دی، صحیح شو. تاسو پې چې آن کوئ تاسو نه به څه غواړي، د موبایل نمبر غواړي، هغه نمبر باندې به تاسو خپل یوټیوب چینل ویریفاید کوئ. موبایل نمبر دلته دا ما ورکړی، تاسو له زه ښیمه په دې سکرین کې، دلته دا وګوره ویریفاید دله صرف ښیم نمبر چې کوم دی ما هایډ کو، دا ویریفاید تاسو له ښکاري. تاسو له به یو میسج راشي، هغه میسج به دلته تاسو انټر کوئ، نو تاسو به 2 سټپ ویریفیکیشن آن شي. چې کله تاسو 2 سټپ ویریفیکیشن آن کوئ نو دې مطلب دا شو چې کله تاسو جیمیل آی ډي کولاوئ په خپل موبایل کې نو تاسو نه به پرمیشن اخلي، تاسو نه به اجازت اخلي. نو که چېرې بل څوک د ستا د جیمیل آی ډي هیک کولو کوشش کوي، ستا د یوټیوب چینل کولو کوشش کوي، نو که بل څوک په خپل لیپټاپ کې د ستا جیمیل آی ډي کولاوئ نو تاله په موبایل باندې نوټیفیکیشن راځي چې آیا دا تی که نه بل څوک دی چې ته ولې دلته نه اجازت ورکړې نو هله به هلته کولاویږي. که څوک پاسورډ هم د ستا د جیمیل معلوم کړي که نه نو هم د ستا جیمیل بیا نشي کولاولی چې کله پې ته 2 سټپ ویریفیکیشن کولاو کې، صحیح شو. تر هغې پورې هغه ستا آی ډي نشي هیکولی تر څو پورې چې د ستا را موبایل نمبر هغه له ګوتو له نه ورغلي. که ستا موبایل نمبر هغه له ورغو یا ستا موبایل هغه له لاسو ته ورغو نو بیا درله هیک کولی شي، صحیح شو. دا خو له دې طریقه شو. اوس چینل له زه راغلم، دې کې به زه تاسو بوځم اوس سیټینګ له، چې دې کې به مونږ کوم سیټینګونه کوو چې هغه ډېر زیات ضروري دي او هر چینل لپاره تقریبا هر چینل لپاره هغه ضروري دي، که زوړ دی او که نوی دی هغه سیټینګونه کول ضروري دي. زه یوټیوب سټوډیو ته به راشئ، په دې ګوټ کې چې په آیکن باندې کلیک کوئ دا زی یوټیوب سټوډیو ده. یوټیوب سټوډیو له زه راغلم، دې کې هر څه زیرو دي ځکه نوی چینل دی، نه پکې ویډیو شته نه پکې سبسکرایبر شته. چې تاسو دې ځای کې راشئ ښکته دلته تاسو له سیټینګ ښکاري، چې په دې سیټینګ باندې به کلیک کوئ. اوس دې سیټینګونو کې څه امپورټنټ سیټینګونه دي چې دا د هر چینل ضروري دي، مطلب چې ته پې ویډیو اپلوډ کړې د وایرل کېدو چانسز هم دې نه زیاتېږي. دې ځای کې ستا اوس دا خو کرنسي ده، دا خو که ته هر څه ساتې دې سره هېڅ کار نشته، که ته PKR ساتې او که US ډالر ساتې. ورپسې نمبر 2 دی چینل بیسک انفو کنټري اف ریزیډنس، ته کوم ځای کې اوسېږي. که چېرې ته پاکستان کې اوسېږي ته به دلته پاکستان ورکړې، ځکه چې ستا کوم آډینس وي چې هغه پاکستان شي. که ته پښتو کې ویډیو جوړې نو خامخا چې تاله بیا هغه قسم آډینس درکوي. لیټ سپوز زه یونایټډ عرب امارات کې ما یونایټډ عرب امارات سلیکټ کو. اوس دې ځای کې څه کیورډز ته ایډ کا، کیورډز هغه ته ایډ کا چې کم مطلب د کم ټاپک باندې ویډیو جوړې. لیټ سپوز ټول نه پهله خو د چینل نوم پکې ورکړه، دا انتهایی ضروري دی که نه. جنید خان افیشل ما ورکو او ورسره به څه وکړي، ورپسې به کامه ورکړي. چې کامه څنګه ورکړي دا به هغه د ټیکس غوندې دغه سره کلیک شي، یا چې انټر ولیکي نو هم کېږي. بل ټیکس چې زه ورکوم اوس که چېرې زه انټرټینمنټ ویډیو یا لیټ سپوز زه نیوز ریلیټډ ویډیو جوړم نو زه به دلته ورکړم نیوز یې انټر چې ووهې دغه سلیکټ شي، صحیح شو. بیا که چېرې لایو نیوز داسې ټیکس به تاسو ورکوئ د خپل ویډیوز ریلیټډ که یو کس مطلب کوکینګ ویډیو جوړوي نو به ورکړي هاو ټو کوک، کوکینګ، لایو کوکینګ، آؤټسایډ، مطلب مختلف هاو ټو کوک
لکه داسې ټیګز به ورکړي چې د هغه د هغه چینل سره ریلیټډ وي. صحیح شو. ته هر قسم ټیګز ورکولی شي. لکه ته دلته زما نوم هم ورکولی شي چې کوم چینل وایرل وي په یوټیوب باندې ته د هغه نوم هم ورکولی شي. دا څه ضروري دي. دا څونه پورې ته ورکولی شي؟ 500 ټکي ته ورکولی شي. صحیح شو. دا کیورډز دي سره د ستا چینل وایرل کیږي. دې سره د ستا چینل سرچ کې راځي. ډېر خلک وایي چې ما خو چینل جوړ کړو هغه سرچ کې راځي نه. په سرچ کې څنګه راشي چې هغې باندې ویډیو نه وي وایرل شوي چې په هغې کې ویډیو وي نه، نو به سرچ کې څنګه راشي؟ په سرچ کې خو په ټاپ باندې هغه چینل راځي چې کې خو ډېرې ویډیوګانې وي، د هغې ویډیوګانې وایرل شوي وي، لږ پهچان یې جوړېدلی په سرچ کې راځي. صحیح شو. نو دا سیټینګونه دې ځای کې به تاسو دغه رنګ ټکي ورکوئ د خپل کانټینټ ریلیټډ. ورپسې ایډوانس سیټینګ باندې به کلیک کوئ. بیسیک انفو دی. ورپسې دویم دی ایډوانس سیټینګ. ډو یو وانټ ټو سیټ یور چینل is a made for kids. که چېرې ته صرف ماشومانو له ویډیوګانې جوړوې که نه، نو ته به دلته yes set this channel made for kid. که نه ته هر چا دپاره ویډیو جوړوې نو ته به دا کې no set this channel is not made for kids. I never upload content that made for kids. صحیح شو. په دې باندې به کلیک کړي. او که نه ته وایې چې زه هر ټایم ویډیو اپلوډ کوم او دا سیټینګ ما نه غواړي، نو بیا پر دریم نمبر کلیک کړي. خو دا ته یو ځل پرېږده، په نو باندې پرېږده. ځکه نن سبا که چېرې ته زیات ویورشپ غواړې نو په دې منځني باندې کلیک کړه. که چېرې ته وایې چې زما ویډیو زیاتو خلکو له ورسي، نو ته په دې منځني باندې کلیک کړې. نو په دې باندې به ستا ویډیو زیاتو خلکو له رسي. اوس په ښکته راشو. ښکته پکې نور څه سیټینګ شته که نه؟ ښه. disable interest edge allow viewers to clip my content manage YouTube account remove YouTube content. خدا خو پرېږدئ. دې ځای کې یو بل سیټینګ و چې سبسکرایبر به څنګه هایډ کړې، خو زما په خیال د یوټیوب چې کوم نوی اپډیټ راغلی دی هغې کې ته سبسکرایبر نشي هایډ کولی. سبسکرایبر هایډ کولو دا فایده وه که چېرې تا نوی چینل جوړ کړی نو په هغې تا له خلکو له ښایي چې 0 سبسکرایبر، نو بیا خلک وایي دا خو نوی چینل دی، د خو سبسکرایبر نشته، بیا تا سبسکرایب کوي نه. نو خلکو به چې نوی چینل جوړ کړو د هغه سبسکرایبر به یې هایډ کړه. نو د هغې فایده دا وه چې چا له پته نه لګېده چې دا نوی چینل دی او که زوړ چینل دی، خلکو به سبسکرایب کورو. او په چینل باندې به خپل تصویر څنګه پرېږدئ، مطلب د چینل چې کوم پروفایل پکچر یې به څنګه چینج کړئ. خو ما نه یو د له هم ښیم خو ویډیو مکمل وګورئ. ورپسې چې بل کوم دریم آپشن دی فیچر ایلیجیبیلیټي ده. صحیح شو. دا ټول هر څه انیبل دي، دې سره بس ګوتو والو ضرورت نشته. صحیح شو. ورپسې راشو اپلوډ ډیفالټس له. چې کله ته ویډیو اپلوډ کړې هغې له به خامخا ته ټایټل ورکړې، ډسکرپشن به ورکړې. نو دې ډسکرپشن کې ته کوې چې بس زما دا ډسکرپشن هرې ویډیو سره راځي، نو ته دې ځای کې لیکلی شي لکه ته خپل انټروډکشن ولیکه my name is جنید خان let's suppose او I am uploading this video for that. او خپل اکثر پکې خلک د فیسبوک په خپل د فیسبوک پروفایل لینک ورکړي یا پکې د بل یوټیوب ویډیو لینک ورکړي، نو هغه ته دلته نه پیله نه ورکولی شي. ټایټل خو ته سیم ځکه نشي پرېښی، خو ته هرې ویډیو له چینج کوې به که نه. دې کې څه ټیګز دي، ډسکرپشن دی، ویزیبلیټي چې کومه ده خو به ته پبلیک وساتې. صحیح شو. ورپسې ټیګز چې کوم دا چې کله ته څه ټایم ویډیو اپلوډ کړې نو هم دا تاله د ټایټل ډسکرپشن ټیګ راځي. که دې سره ته دلته چیړې هم نه نو مې چیړه. ورپسې بل دې کې دی ایډوانس سیټینګ. دې سره هم ګوتې مو وهه. که چېرې ته وایې چې زما په دې دغه باندې په ویډیو باندې کمنټ بند شي نو هغه دلته نه بندېږي، خو دلته دا کنسرن ویډیو چې کومه ویډیو ته اپلوډ کړې نو هلته هم تاله دا ټولې آپشن هلته هم تاله میلاویږي چې کومه ویډیو ته اپلوډ کړې. دا هرې ویډیو سره بیل بیل تاله دا آپشن میلاویږي. بیسیک انفو او ایډوانس سیټینګ. دې ځای کې که چېرې ته دې سره ګوتې نه وهې نو پرېږدې. دې ځای کې ورسره چیړه پرمیشن چې کوم دی دا هم پرېږدئ. کمیونټي موډریټر اپروو یوزر دا هم پرېږدئ. صحیح شو. دې ځای کې هم څه د وهلو څه مطلب څه سیټینګ میټینګ ضرورت نشته. دا امپورټنټ سیټینګونه و. صحیح شو. دا وشو او پس اخر کې په سیو باندې کلیک کړي. اوس که چېرې ته وایې چې زه د خپل چینل مطلب لوګو بدلوم، د خپل چینل پروفایل بدلوم، نو دې ځای کې په دې چینل تاسو په دې خپل آیکن باندې به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دا به تاسو بل دغه کې کولو کې بل وینډو کې دا کولاویږي. صحیح شو. چې کولو شي دې ځای کې به اوس تاسو له آپشن درکوي چې تاسو به څنګه کسټمایز چینل منیج ویډیو او په دې باندې وګورئ څنګه چې په دې جې باندې ښکاري تاسو له دا اوس سمپل زما جنید خان نوم دی نو ځکه لومړنی ټکی اوچت کړی دی. په دې کیمره راغی، کیمره باندې کلیک کړه، تصویر ولا چینج کولی شي. بل چې کوم د چینل چې کومه بل پکچر وي، یو خو پروفایل پکچر وي، یو چې کوم بیک پکچر لګي هغې له سونو مخلي نوم یې رانه هېر شو. دا ګورئ دې ځای کې بینر ولا ویلی شي. دا شاله چې کوم تصویر لګي تاسو له ښکاري دې نه ته چینج کولی شي. لومړني نه ته څه چینج کولی شي؟ لومړنی چې کوم دی لومړنی چې کوم دی پکچر دی پروفایل، دویم د ستا بینر دی. که چېرې ته وایې چې زه واټر مارک لګوم هرې ویډیو سره به زما ګوټ کې یو تصویر راځي هغه دې ځای نه ته چینج کولی شي. هغه تصویر به دلته اپلوډ کړي او بس ورپرېږدې پرې. نو ته چې کومه ویډیو هم اپلوډ کړې هغه به یوټیوب والا خپله د ستا دغه شی راوچتوي، هغه تصویر راوچتوي او د ستا د ویډیو کې به دې ګوټ سره لګېدلی وي. دې له ویلی شي ویډیو واټر مارک.
صحیح شو. دا درې سیزونه ته دیز نه چینج کولی شي. د چینل چې کوم لی آوټ دی هغه هم ته دلته نه چینج کولی شي. ورپسې بیسیک انفو ده، جنید خان هینډل نیم دا د ډسکرپشن کې هم د ستا د چینل ډسکرپشن اکثر به تاسو کتلی چې تاسو چینل کولاو کوي او هغه ګوټ له لاړ شئ ډیټیل د نو کې هغه لیکلي چې مای نیم از فلانې او آی ایم میکینګ دس ټایپ اف ویډیو، لکه زما نوم لکه پښتو کې هم لیکلی شي، لکه زما نوم علي دی، زه د پښتو ویډیو جوړوم، زه کوکینګ ویډیو جوړوم لیټ سپوز، او ما سپورټ کوي، زما چینل سبسکرایب کوي. لکه د ډسکرپشن کې ته د ځان خپل ځان ډسکرایب کولی شي چې هو آی ایم، زه څوک یم، خپل ځان دې ځای کې ته ډسکرایب کا، خپل چینل دې ځای کې ته ډسکرایب کا چې ستا چینل ته څوک او ستا په دې چینل کې کم قسم کانټینټ پروت دی، کم قسم مواد پروت دی، هغه ته دې ځای کې لګولی شي. بل که ته وایې چې زه د خپل چینل یو آر ایل چینج کوم، لینک چینج کوم، نو هغه دې ځای نه ته چینج کړه. دې سره هم د ستا چینل سرچ کې راتلی شي. دې ځای کې ورسره ولیکه. دا فلحال لا نه چینج کېږي زما په خیال، دا فلحال دلته نه چینج کېږي. دا چې کله دې خپله کرایټیریا ده چینل یو آر ایل چې کوم دی هغه چینج کېږي او دې خپله کرایټیریا ده چې پوره شي نو هله چینج کېږي. دې نه ته خپل چینل لینک کاپي کولی شي. کله که تاله څوک وایي ستا کم چینل دی خو سرچ کې نه راځي، نو ته ورله دې نه دا لینک لیږلی شي. بره هم دلته لینک شته او ښکته هم لینک شته دی. صحیح شو. دا چې کله چینل کولاو کې بره به لینک راشي به ورله ورولېږي. خپل چینل سره که چېرې ته وایې چې زه ورسره د فیسبوک پاڼه هم لینک کوم، نو به دې ځای کې اډ لینک باندې ته ووهي. دلته به ته ولیکې لیټ سپوز فیسبوک پیج، فیسبوک پیج به ولیکې. صحیح شو. فیسبوک پیج ولیکلو او د خپل فیسبوک پیج یو آر ایل به راولي. یو آر ایل مطلب لینک به راولي. لیټ سپوز دلته ورسره زه د خپل فیسبوک پیج لینک کوم، یو پیج لینک راخلم که نه، دې ځای کې ورسره زه هغه لینک کوم. صحیح شو. لکه دا زما پیج دی، دا بره زما د پیج یو آر ایل دی، دا ما راویشتو، دا ریکاپي مې کو او دلته مې راوړو، دلته مې پیسټ کو. صحیح شو. سیمپلی اډ شو. فیسبوک پیج چې کوم دی زما لینک شو دې سره. که ته وایې زه ورسره انسټاګرام اډ کوم، دلته به انسټاګرام ولیکې. که ته وایې زه ورسره ټیک ټاک اډ کوم، دلته به ټیک ټاک ولیکې او د هغې لینک په ورله ورکړي. صحیح شو. دا دلته خپل ایمیل ورکړه، که څوک درسره رابطه کوي نو په هغې باندې به کوي. ته خپل موبایل نمبر هم ورکولی شي، ایمیل هم ورکولی شي، خو ایمیل به ورکړي. خپل موبایل نمبر به ته ډسکرپشن کې ورکړي. دلته موبایل نمبر آپشن تاله نشته دی. صحیح شو. دا بیسیک انفو وه. نو دا هم ما کینسل کړو ځکه دې کې زه سیټینګ نه کوم. زه به نور سیټینګونه تاسو له په خپل چینل ښیم. دا خو نیو چینل و نو ځکه مې دلته پکې دا سیټینګز وغیره وښول. نو په دې طریقه باندې ته ښه ایزیلی د خپل چینل سیټینګ کولی شي. دې نه پس چې کومه ویډیو وي هغې کې به زه تاسو له د اپلوډ طریقه ښیم. ویډیو به جوړی څنګه، ټاپک په کوم ځای نه اوچتې، مطلب ویډیو به جوړی څنګه، د هغې ایډیټ، د هغې لپاره تمنیل، مکمل کورس په تاسو سره دې ویډیو کې میلاویږي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.